سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الف خان شیرپوه یم کیمرامین را سره یاسر خان دی دا مهال زه 400 په هغه سمال انډسټري کې موجود یم کوم چې په شیخ آباد کې جوړه شوې ده او دا ځای چې کوم جوړېده نو دلته کې غټ غټ ایرابونه وو او دا د خلکو آباد که اوس وزیر اعلی لګي شوی دی او وزیر اعلی چې کوم دی هغه هم دماغ کار نه کوي نو د هغه سوچ دا دی چې دا کوم څیزونه جوړېږي چې دا خلک چې کوم دی پخوا به خبر راتله که نه ویله کوي ما په دې سر وخه ګرانو کتونکو د دوی نه د روزګار اخیستو کوشش کېږي دا خو یو مل دشمنه سوچ خو د دوی شته دې نه خو انکار نشته ما ته چا نظریې پته نه لګي چې کومه نظریه ده خو دلته کې په دې ملک کې آی روز دردي آی روز احتجاجونه دا صوبه چې کوم دی روز تر بلې قرضداري بیروزګاري 18 لکو نه زیات خلک بهر ملکونو ته لاړل بیا دا خلک لګي شوي دي دلته سرمایه کاري کړې ده زما دا شا ته وګوره څومره خلک دا په روزګار دي دې هلکانو ته وګوره دا په کار چې حکومت دوی له روزګار ورکړو دې خلکو اوس روزګار ورکړه و چې کومه دا انډسټري ایریا ده نو دوی له نوټسې ورکړي دي او نوټسو کې ورته دا ویلي دي چې دا ځای خالي کې تر اوسه چې تاسو دا بلډینګ جوړو دا بنیاد مچو دا ټرانسفارمر هم ورته دغه نو دا پیک خو دا ټول خلک دي کومې نمونې چې موږ اسمبلۍ ته لیږلي دي او کوم چې دلته کې دا بیروکریټ ناست دي دا څنګه پیکو څنګه جعلي دوی پسې دا دومره لوی بلډینګ چې کوم دی نو دا الاټ شو دا کروڑه روپۍ دوی ولګولې د کروڑه روپو سولر سیسټم یې ولګو 24 ته چې کوم دی نوټسې ورکړي او زراعي دا وایي چې 34 ته نورو ته هم ورکوي دلته ټوټل چې کوم دی نو باندې مې دغه دي نو ګرانو کتونکو دا مې ورته صرف ښودل دا تاسو وینئ چې څونه زبردست دلته کې دا دغه جوړیږي خو دننه تاسو په دې فوټیج کې ګورئ چې باقاعده ګلونه هغه ډیکوریشن چې کوم په اسلام آباد کې په کراچۍ کې په لاهور کې په فیصل آباد کې په پېښور کې هغه د دې انډسټري ایریا رانځي په دې کې چې کوم دی نو د پیپونو کارخانه شته په دې کې د بلستنو شته په دې کې ټیشو پیپر شته په دې کې د کانچې تیاري ده تاسو چې وینئ که نه چې دا فروټ سیوان او داسې پکې د هغې کارخانې شته دي دلته د میډیسن چې یو ډېره لویه کارخانه چې کومه ده هغه جوړه شوې ده په هغې باندې اربو روپیو ته خبر رسېدلې ده او نن چې کوم دی نو هغې ته نوټس یې چې دا زه 21 په سلام د انډسټري د محکمې د افسرانو ته د ډایرکټر صاحب ته کومه چې ډایرکټر صاحب دې کې میخونه دي میخونه او چې انجکشن پخوا به وي خبره کوم ما چې د کارخانهدار والا دا خبره واورېده راځئ لږ روزګار مواقع شته دی نو ګراني ده بدامني ده لا قانونیت دی بجلي نشته ګیس نشته دلته کې دا ځای د خلکو آباد که خپل اړې موړي یې دلته کې بنده کړله او نن ته راځي هغوی له نوټس یې ورکې نو داسې بچکانه بېوقوفانه څنګه چې د سیول نافرمانۍ هغه قصه ده نو همدغه شانتې دا قصه چې کومه ده دا انډسټري والا وي څه وي هغه خربوزه هربوزه خدای که رنگ بدلتا ہے نو دا انډسټري والا نه دي دوی هم د چې کوم دی نو رنګ واخیسته صدر صاحب څه به وایې دا کومه فیصله چې یکدم وشوله نو ستاسو ضمیر منله چې بس هله راشي دا 24 چې کوم دی نو دا غیر قانوني لاټ دي خپل تعارف وکړئ څه ده السلام علیکم زه محترم خبرې کوم د سمال انډسټري اسټیټ 400 صدر یم اصل کې دا پلاټونه خو مخکې خلکو اغوستي وو دا خو اصل کې دا انډسټري اسټیټ چې کوم دی دا ډېر مخکې جوړ شوی څوک په 1985 کې جوړ شوی څوک په 90 کې جوړ شوی اصل کې آغاز چې کوم دی 2014-15 نه چې کوم دی دې باندې بس خلکو سټارټینګ اغوستی وو هغه وخت کې خلکو پلاټونه اغوستي وو خو بس داسې دی دا تاسو ته پته ده چې ډېر صحت ته ډېر هغه ته دی نو د خلکو ورته دومره پام نه نو اوس ورته د خلکو پام شو خلکو پکې روزګارونه چالو کړل سیسټم پکې چالو شو سونو خلک پکې په روزګار دي دغه شان ګاډو والي دي هغه والي دي خو اوس پکې اچانک دا مسله راغله چې یاره دې کې یو 24 پلاټونو والا ته نوټس میلاو شي چې یاره تاسو کوم ډاکومنټس دي یا تاسو سره کومه قبضه ده دغه دا تاسو سره پیک دي کوم ډاکومنټس میلاو شوي دغه شوي نو هغه موږ ته د دې دفتر نه میلاو شوي دي نو دا خو چا بذات خود په کور کې نه دي جوړ کړي یا څه په بل دغه کې نه دي شوي دستخط چې شوی د دې ډایرکټر پې شوی دی یا کم کاغذ مونږ ته میلاو شوی دی هغه هم د دې دفتر نه میلاو شوی دی بل ځای نه دی میلاو شوی
نو دوی اچانک داسې فیصله وکړه چې یاره دا پیک دي. نو پیک دي خو موږ له چا راکړي پیک؟ دې دفتر والا راکړي، موږ خو به ذات خود خپل نه دي جوړ کړي. نو بس دغه مسله جوړه دا مسله خو ګرانو کتونکو درته وایم چې په دغه سمال انډسټري ایریا کې د درې ماشینان راغلي چې څنګه جعلي شهادتي کارډونه جوړېږي، څنګه جعلي بوګس ډیګرۍ جوړېږي. نو دلته کې دا 419 420 کې دا ټول ګیرول دي د انډسټري ایریا والا. دا دوی خپل خپې په خپل په ترخصوي خاطر خبر وکم دا لکه زمونږ د پښتنو سره دومره زیاتې کیږي. دلته یو کارخانه و د موږ د مرګري چینیز راتلل، دلته به موټرسایکل جوړولې الکتریک بایک، کم از کم هغې سره به 100-150 کسان چې کم دي هغوی ته پکار و ضرورت و. خو زمونږ د پښتنو سره دونه ظلم زیاتې کېږي. هغه کارخانه چې کم دی دلته د صوبایي حکومت یا د پولیسو یا څه د نورو لکه د محکمو د وجې چې کم دی غفلت د وجې نه هغه لاړل اسلام آباد ته. نو هلته پنجاب ته لاړه، ټکنالوژي به هم د هغه ځای کې تراشف شوه دغه شوه که نه. نو هسې هم چې زموږ پښتنو سره دونه ظلم زیاتې روان دی دغه روان دی که نه. نو بس دا علب خان صاحب اصل کې خبره دا ده څنګه چې صدر صاحب خبره وکړه نو دلته یو مافیا ده بس چې هغه به ډېره مضبوط او طاقتوره به نه غواړي چې دې خاورې ته دې قام ته دې ملک ته ترقي دې علاقې ته راشي. همدغه کوشش یې چې یاره ترقي دې ځای نه څنګه چې دوی هم زمونږ فیکټري به چاینیز ښه کافي انویسټمنټ کړی او بالکل هر څه رډي او بیا مختلف بانې ورته جوړې شوې او هغوی د دې ځای نه دغه شو هغه سیز لاړ پنجاب ته. نو دې ځای کې خو په زرګونو خلک دې کې ډایرکټ او انډایرکټ چې دي نو دا په روزګار دي او د خلکو ورسره همدې سره هغه کته باندې او کټوی باندې والا خبره ده. نو په زرګونو خلک دي دلته څنګه چې دي دا خبره کوي چې یاره دا الاټمنټ لیټر وغیره دا پیک دی. نو دلته خو هر سړي سره یو غټ فایل دی دا ارسه د بیا د دې خلکو په نوم دا ټرانسفارمر بیا څنګه ولګېدی، بیا د دې په نوم باندې دا نوټس ولې راځي، بیا زمونږ هر یو شی بالکل تھرو یو پراپر چینل باندې زمونږ پیمنټونه ټول په بینک باندې جمع کیږي. د هر یو څیزه منګه سیماخي چې دلته کوم منګ یوټیلیټي دغه دي ټیکسونه دي منګه هغه ورکو. نو چې دا پیکو نو بیا ولې د دې خلکو په نوم باندې دا هر څه روان دي. خزانه لږ خالی ده نو پیک نه دي خو لږ چې تاسو سور کې نو کار کې کېدی شي بس کېدی شي چې بس همدغه شاته همدغه خبرې یو او یا خو چې دا کوم خپل خبره کوي نو په دې کې راګیریږي 419 420 کې منګه هیڅ کلمه د دې اجازت نه ورکوو چې مطلب دا منګه بیا قانوني لارم اختیارولي شو. موږ سره نور داسې ډېرې لارې شته منګه چې دی نو هیڅ کلم داسې نشو کولی چې دوی غلط ډیمانډونه او د دې خبرې دا منګه پوره کړو. صحیح ډېره زیاته مننه. خاموش څه به وایې تاسو ورسره خبرې اترې کړې څه وي؟ یاره جي موږ خو دلته ډیپټي ډایرکټر سره میلاو شو، بیا ایم ډي لم زموږ دا مشران چې کوم مقرر کړي موږ نو هغې هم لاړه او وایي چې یاره بس وبه شي او ټایم به اخلي او لږ ټایم کې به کېږي. خو زموږ خو چې څه سرمایه وه او څه هغه هم ټول راوړه دلته مو لګول او اوس دوی وایي چې دا جیلي دي دا هر یو شی جیلي دی که نه. نو موږ خو به روډ ته راوځو، موږ خو مجبور یو چې بیا هړتال هم وکړو، روډ ته هم راوځو، خپل سر هم مات کړو، د دوی سر هم مات کړو. زموږ خو څه ملګرو مخکې هم دا ویلي چې موږ د دوی د دفتر ته هم تاله لګو چې زموږ کارخانې بندې د دوی دفتر ته هم بندې او دی بیا دلته ناست سلی دی دا ډیپټي ډایرکټر یې څه کېنولی. دا خو چې کوم د دې مجاز افسر دی دلته هغوی کېنولی دی که دلته دوی یو خرم کېنی نو موږ به ورځو موږ به ورته صاحب کوو سلام به ورته کوو. موږ خو چې دا افسر دی موږ خو دی نه نه خبر چې دوی دلته خر کېنولی دی جیلي دسخطونه کوي. موږ خو چې دی دلته افسر موږ ته کېنولی دی وغیره ته خر کېنولی دی اوس وایي دا پیک دی پیک دی. د 1 کروڑ خو تا صرف سولر سیسټم په هغې لګولي په دې ارسي دا بس دا دومره وخت کې چې کوم دی دا په سترګو پټو باندې دا څه جوړېدل. یاره جي ګوره دوی له چې دا خلک ورل او ټرانسفارمر یې لګاو نو دوی وله NOC ورکړی. NOC څه مطلب دی؟ نو ابجکشن سرټیفیکیټ دی که نه. نو چې په دې د دوی ابجکشن نه نو اوس په ابجکشن د کوم ځای نه رالو لږ سوچ خبره دغه ده که نه. دا متعلقه افسرانو دا ټول دا سوچو کې چې ما دا ټرانسفارمر NOC ورکوله نو په دې ارسه کې خو دوی په خپله راګیرېږي خو څوک یې راګیر کړي. دا خو سمال انډسټري ټول غریب خلک دي، چا ځمکه خرڅه کړې ده، چا د ښځې کالی خرڅ کړی دی او دلته هغه پیسې لګولي که نه. دا څه داسې انډسټري خو نه ده چې په دې دا ټیکسټایل میلونه دي په دې کې دا خو وړې وړې فیکټریانې لکه زموږ د خلک راغلي چا د ښځې کالی چا پلاټ خرڅ کړی او دلته هغه لګولي. بالکل تاسو پکې څه دغه ځای شته؟ السلام علیکم. علب خان وایي دا څنګه چې دوی اوس دا نوټس کړی دی که نه چې دا پلاټونه دا پیک دي. دلته یو جومات جوړېده یو وړوکې غونته کې ځای رانیو
د هغې دپاره دا ادارې ټولې راغلې وې. دلته بیا بلډینګ جوړېږي، د هغې بلډینګ میپ پاس شوی دی، په هغې ټرانسفارمر په انوسي لګېدلې. لکه هغه جومات کوټي ځای له راځې دا ناله لږه دې خوا که دې له راځې پوره بلډینګ جوړ شو، په هغې کلونه تېر شو، په هغې کې کار چالو شو. ته نن وایې چې یاره دا اصل مسله څه ده، د دوی خپلو کې څه تضاد دی. ډایرکټر ناست دی، ډایرکټر وایي ما چې چېرته بوځی زه د سره ځم، ما دستخط کړی، زما دستخط بوګس نه دی. نو چې ډایرکټر وایي چې زما دستخط بوګس نه دی، تی په څه شي بوګس ثابت دی؟ سوال دا دی، دا موږ د ایم ډي نه وکړو، خو هغه ایم ډي خو هم داسې یو ناست دی چې بس لیکل نه در کوم، ریټن کې نه در کوم او کار د لټیک کوم په څنګه را لټیک کې. هلته موږ ته وایي چې کار د لټیک کومه دا 24 پلاټونو مسله حل کوم، دې خوا راپسې شا په شا 34 ته نور کینسل کې. نو نه پوهېږو چې چېرته لاړ شو. ګرانو کتونکو دا تاسو وینئ دا ټول پریشانه دي. څه به وایم؟ السلام علیکم جی، زه شپال سټیټ پیښاباد نایب صدر یم. جی ما په 2014 کې پلاټ اخیستی دی، په هغې باندې چې کوم دی جی ما کارخانه جوړه کړې، شپږ کروڑ روپۍ مې لګولي دي، په هغې باندې ما سولر کړی دی. په هغې چې کوم دی ما دې دفتر سره ښه تعلق او ښه ناسته ولاړه ښه ملاوېدلو او دې ته به مونږ ورتلو. دوی مونږ له ښه کاغذونه راکړي دي. هغه کاغذونه چې کوم نن چې کوم دی دوی مونږ ته 9 کاله پس وایي چې دا بوګس دي. نو 9 کاله مخکې دوی مونږ ته وایي چې دا بوګس دي. مونږ له ولې دوی نیوسي راکوله؟ دوی مونږ سره تعاون کوو، دوی مونږ سره شپه ورځ کیني پاسي، مونږ سره چای ډوډۍ کوي، مونږ سره ناستي. دا ولې داسې مونږ سره کېږي، ظلم کېږي او زیاتې کېږي؟ مونږ دې خلاف چې کوم دی که دوی زمونږ خبره نه مني نو مونږ ټوپک هم راغېستی شو، مونږ کوتک هم راغېستی شو، مونږ هر څه کولی شو دې خلاف. بالکل ګرانو کتونکو د دې نه بیا دې ټیم کې چې کوم دی نو بیا سیول نافرماني پکار ده. دې وخت کې چې کوم دی بیا ډانګ او ټوپک را پکار دی. الله پاک مې هغه ځای ته بوځي چې کوم ځای کې داسې لانجه راځي، د دې نه شوګر میل او پیپر میل او د کپړو هغه میل جوړوي یا د 400 هغه ریلوې ته جوړي. د خدای تعالی بندګانو هغه خو لا اوس هم بلډینګونه لا نوي نوي جوړ دي، سړک لا هېڅ هم نه دی شوي او تاسو چې کوم دی نو بیا راځئ او ختموئ. خلکو اربو روپۍ دلته بندې کړي دي، اربو. او نن چې کوم دی دا خبره کېږي چې دا 34 هم جالي و، دا 24 چې کوم دی نو دا جالي و، 34 ورپسې نور کېږي. ګرانو کتونکو خپله فیصله وکړئ. دا زه د دې ډایرکټر ته نه وایم یا دا انډسټري ته نه، دا صوبایي حکومت ته دی، یو خپل وزیر دی. هغه نمونې په وجه چې کوم دی نو دا خبره دلته کې مخې ته راځي. ډېره افسوسناکه خبره ده او صدر صاحب ته وایم چې کلک د سره ولاړ یو او بالکل په دې خاموشه کېدل نه دي پکار. او دې خلکو ته وایم چې دلته د یونټي ضرورت دی، دلته د اتفاق او د اتحاد ضرورت دی. خو ته وایې چې زما کارخانه پکې ده او دا بله ختمېږي او دلته خاموشه شوې، نو ولې دا ډېره لویه انډسټري ده او دا انډسټري چې کومه ده دا چې کوم دی نو زمونږ خرابېږي. خو دا یو بل مشر هم راغی. السلام علیکم، بیخي خیر دی. څه نه خبر شوې، څه وینې په دې باندې څه وایې؟ دا مشران ګیلې کوي. نوټس موږ پسې راغلی و چې ستاسو دا شی جعلي دی. نو دا ډایرکټر خو دلته دوی کېنولي، موږ خو نه کېنولي. دوی رالېږلي او دوی په دې طریقه باندې موږ ورسره دلته خپلې چې څه کاتې ماتې وي هغه مو ورسره ټیک دي. اوس دوی موږ پسې نوټس راولګي چې دا سیز تاسو غلط دی. نو موږ ورغلو هغوی ته مو وویل چې دا خو تاسو دلته کېنولي خو زموږ خبره خو صحیح. ګرانو کتونکو په دې کارخانهدارو چې کوم دی دې وخت 419 420 اف آی آر کېږي ځکه چې دوی فراډ کړی دی. دا چې کوم دی نو دوی یا په چېرته په کورما کې یا پاڼه چینار نه بر چې دوی دا بلډینګونه جوړول او د آر سی جوړول. د 21 په سلام ایم ډي صاحب او ډایرکټر صاحب او وزیر صوبایي وزیر صاحب تاسو ته سلام پیش کوم. فیصله به تاسو واپس هم والئ، خو لږ سوچ خو کوئ که نه، دماغ هم خوشتلې نه ګونګیانه چاړاګانو مې سملې ته لیږلي دي، فیصلې داسې کوي، روزګار دارې اربو روپۍ دوی بندې کړي دي. زه دې خلکو ته خراج تقسیم پیش کوم چې دوی دا پیسې په اسلام آباد کې هم بندولې شوې، دا پیسې دوی په لاهور کې هم بندولې شوې، دا دوی په فیصل آباد کې هم بندولې شوې، دا دوی په بله انډسټري صوابۍ کې هم بندولې شوې. خو نه د 400 ده دغه چې کومه ده نو دغه کړه پنشن څه کې پنشن ته ایجوکیشن کې پرنسپل ریټایر شو او بس دا بیا دوی چې کارخانه به کولو کوم څونه مزدوران دي سره دوی راپسې راغله تقریبا 10 کسان په مزدوران 10 کسو له تا روزګار ورکړي. تو دې وخت کې پرنسپل ریټایر یې دې وخت چې تا کم کار کړی 419 420 کې راځي او تا جعلي پراډي دغه جوړه کړی تیرې د باندې د الزام هم لګاو او دلته په دوی وجه دا دفتر موږ تاسو له دلته دې دپاره کولاو کړی دی چې تاسو ته سهولت وي. نو دلته دغه ډیپټي ډایرکټر به په هفته کې 2 ورځې راغی او جعلي شی لګولي. دغه افسر جعلي و ښه دغه افسر معلومات کول دي. افسر صاحب دلته کې جعلي دفتر دې کولاو کړی دی. دا وګوره
دا لومبنۍ واقعه نه شوه د دې نه مخکې چې کوم دی که نه نو په دغه کې مو په ټیمې والا په پراپرټو والا باندې 419 420 کړې وه نو دا څه لومبی کار دی څه نوې نوې قسمونه مو څه صدا صاحب دا وایم چې دا 17 ګریډ افسر دلته ناسي که نه ډیپټي ډایرکټر دلته نو جالي وکړه نو څه کې دا تسخط چې کوم دی ډېره د خندا خبره ده که نه او د جړا مقام هم دی ځکه چې یو سړی د خپل کوروالا کالي خرڅ کړي یو سړی پنشن روړي یو سړی خپله پوله پټۍ شری خرڅ کړي هغه دلته کې راشي داسې ډېر پوړ ایریا کې چې کوم دی دا چالو کې انډسټریل چالو ښه دا دلته نه دی دلته د دنیا د هرې ضلعې ښه د پاکستان د کراچۍ ګاډي دلته راځي دې ځای نه مالونه وړي او چې دا کارخانې ته دننه وښیم که نه نو خیران به شي اگر چې دا لږ شومپړقان دي او ما سره چا شومپړقي کړی زما زار هم ورته لګي او دوی ته باندې زما زار لګېدلی خو زه دوی سره کلک ولاړ یم هر څوک چې دی کې دا کار کوي که نه نو دغه ډانګي وګورئ دا ډانګي او دې ډانګي کې چې کوم دی نو سیخونه یې ورکړي دي داسې داغونه درکوو دلته سیول نافرماني پکار ده راپاسئ قومه دې خلکو ته وګورئ دا څوک دي دا زمونږ مشران دي او دلته روزګارونه بند کړي ډېر باس پرې کېږي بیا به پرې کوم انشاءالله خو ډېره د افسوس خبره ده فیصله خو به دغه کرني کوم واپس اخلي خو دا فیصله دې کوله ولې د دې باندې دله سزا ورکول پکار دي چې دا داسې ولې کړو چې ته دې بابا ته دې ووې دې صدر ته دې ووې بل ته دې ووې چې تا خو جیالي جوړه کړې ده ډېره د افسوس خبره ده ډېره